نامه ده د شهزادګۍ ثنا عجیبه شرطونه. د ایران باچا د ډیرو ورځو راسې اندېښمنو خرڅه سم او فرضي و، خو باچا د خپلې یوازینۍ لور شهزادګۍ ثنا په اړه اندېښمنو. هر پلار غواړي چې خپله لور واده کړي او خپل مسؤلیت یې ترسره کړي، خو شهزادګۍ ثنا یو عجیبه اعلان کړی و چې هغه څوک چې د هغې پوښتنو ته سم ځواب ورکړي هغه به یې میړه شي. ګاونډیانو سیمو ته د ډېرو شهزادګان راغلل، خو ټول ناکامه شول او سترګې لاړل. په دې هېواد کې یو نوجوان زده کوونکی و چې اعظم نومېده. هغه خپل پلار ته وویل چې هغه هم خپله برخه ازموینه غواړي. اعظم پلار یو ښوونکی و چې د کلونو لپاره یې خلکو ته د پوهې رڼا ویشله. د فارس وزیر، لوی درباریان او د ښار قاضي ټول هغه د هغه شاګردانو. پلار یې د زوی غوښتنه واورېده او ورته یې وویل: زویه، که ته هم ناکام شوې نو ستا هېڅ نشي کېدی. اعظم خوشحاله شو او د ماڼۍ په لور روان شو. د ښار ټولو برخو کې دا خبر خپور شو چې د یو عالم زوی خپله برخه ازموینه غواړي. په ټاکلي وخت کې ماڼۍ د خلکو ډکه وه. باچا په تخت ناست و، ملکه هم موجوده، وزیر، امیر، درباریان او عام خلک، ټول خلک په دربار کې موجود وو. شهزادګۍ خپله لومړۍ پوښتنه وکړه. هغې خپله ګوته پورته کړه. اعظم لږ وځنډېده او بیا یې د ګوتې ترڅنګ بله ګوته هم پورته کړه. شهزادګۍ مسکرا شوه او ویې خندل او ملک ته وویل: ښه کار دې وکړو ای نوجوانه، تا لومړی پړاو په بریالیتوب سره تېر کړ. د دویمې پوښتنې لپاره شهزادګۍ له څوکۍ پورې شوه او توره یې راواخیسته او په هوا کې یې وخوځوله. لږ وروسته هغه بیا خپلې څوکۍ ته کېناسته. باچا او ټول درباریان د اعظم په اورې سترګې ورواړولې. اعظم پاڅېد او خپل جیب ته یې قلم راواخیست او په هوا کې پورته کړ. ملک ویل: مبارک شه ای نوجوانه، ستا ځواب سم دی. په همدې وخت کې دربار د مبارکۍ غوږونه ډک شو. خلک د الله شکر ادا کړ. شهزادۍ شرمېدلې شوه او د ماڼۍ په دننه شوه. په همدې وخت کې دربار د مبارکۍ غوږونه ډک شو. خلک د الله شکر ادا کړ. شهزادۍ شرمېدلې شوه او د ماڼۍ په دننه شوه. ای نوجوانه، ته موږ مطمئن کړی. اوس ووایه چې ستا او د شهزادګۍ ترمنځ څه تېر شول. که دې یو هم غلط ځواب ویلی وي نو ته به سر پرې کړو. اعظم په ډاډه زړه ودرېد او ویې ویل: باچا سلامت. شهزادګۍ یو ګوته پورته کړه او پوښتنه یې وکړه چې آیا ته یو الله منې؟ ما دوه ګوتې پورته کړې او ځواب مې ورکړ: الله او د هغه رسول سلم په امیر ایمان راوړم. باندې زما ایمان دی. باچا ویل: ډېر ښه، موږ خوشحاله شو. اعظم ویل: بیا شهزادګۍ تلوار واخیسته او پوښتنه یې وکړه چې آیا له دې څخه لوی هتیار شته؟ ما ځواب ورکړ چې هو. قلم د پورته کړو. ملکه وویل: ما ځواب ورکړ چې هو. قلم یې پورته کړو. ما ویل: مبارک شه ای نوجوانه، ستا ځواب سم دی. قلم د تورې د ګوزار څخه ډېر ګټور دی. ماشاءالله ځوانه، تا زموږ زړونه وګټل. تا ثابته کړه چې پوهه د واک، دولت او د لوړپوړي څخه لوړ مقام لري. خو دریم ځواب باچا د حسونې په ډول وپوښتو. اعظم ستا وکتل او ویې ویل: باچا. شهزادګۍ د دربار ځینې ښکته او پورته کړې او بیا یې وپوښتل چې آیا زما د بدن کومه برخه نه ده ستړې شوې؟ ما ځواب ورکړ چې زړه د پیدایښت څخه تر مرګه پورې د ستړیا احساس نه کوي او په دوامداره توګه ټکان کوي. باچا اعظم ته نږدې شو او په غېږ کې یې ونیو. ویې ویل: ګواه اوسئ چې ما د حق څښتن حق ادا کړ. زما لور به د داسې یو سړي سره واده کوي چې د علم خاوند دی، چې څوک یې نشي کولی غلا کړی شي او نه یې کم کړی شي. باچا په هغه وخت کې د اعظم او شهزادګۍ ثنا واده وټاکه. په دې توګه اعظم او شهزادګۍ ثنا د یو خوښې او د مینې څخه ډک ژوند پیل کړو لپاره چمتو شول چې د هغوی د ژوند نوې پاڼه پرانیزي. دا کیسه د علم په باره کې وه.